دنیا کې قریباً 2.5 اربه خلک آباد دي. نو دغو ټولو انسانانو اذهان چې دي دا مختلف دي. هر سړي تھینکینګ فهم سمج جدا ده. هر انسان ته کله نه کله دا سوچ راغله ده چې آخر دا دنیا سټارټ ابتدا څرنګه وشوه. بیا په دې کې دوی نظریات شو، یو ریلیجین او بل چې دا ساینس. نن به موږ دغه دواړو باندې خبره کوو. ساینس دا یې چې د سپیس چې دا بالکل داسې خلا وه او په دې کې مختلف ګیسونه کټه شول، دی ګردش شروع کړو. الې دورې نه ټول ګیسونه چې یو ځون سره کټه کول شرمولې، کوم ګیس طاقت زیات و هغه به نور ځون سره راکټه کړل او په دې سپیس کې خلا کې به راڅرخېدل. چې کله دا یو قوت جوړ شو، تعداد زیات شو ګیسونو او دې چکر تیزې شوې، نو دې نه یوه غوټه ګوله جوړه شوه. دا ګوله وخت سره سره غټېدله، مضبوطېدله او ګیسونه پکې جمع کېدل. آخر داسې یو وخت راغلو چې دې برداشت نه وکړو او دا وچوله. یوه پراخه دماغاو شوه، ایکسپلوژن وشو او دا ګوله چې کله وچودله نو بیا دا کائنات چې دا وجود کې راغلو، مځکه جوړه شوه، سوره، چاند، ستارې، سیارې، دا ټول نظام چې کوم موږ ته ښکاري دا جوړ شول دا ساینسي. دویمه اسلام چې اسلام دایي چې دا کائنات الله تعالی جوړ کړه او دا خپله نه ده جوړ شوه او دا کائنات بیا خدای ختم کوي. کتابو کې رسي چې ټولو نه پیله الله تعالی د یو بلبله جوړه کړه مځکه. دا شنېدله بېدمه د درنه درنه غرونو کښې شو، نو دې ته بیا قرار راغلو، شنېدنه یې بند شو. هغه نه بعد په دې کې سمندرونه، غرونه، دریابونه، کهکشان، جنګلات، سوره، چاند، ستارې، سیارې، دا څومره مخلوقات چې دي دا ټول یې جوړ کړل او بیا دا ټول نظام چې موږ ته ښکاري دا وجود کې راغله. هغه نه بعد دې باندې پیله جنات راغلو. جنات دلته کې زندگی تیره کړه او هر قسم څه طاقت یې حاصل و، خو هغوی یوه غلطي وکړه چې خپل میانځ کې شر او فساد شروع کړی. دا فساد دومره زیات شو چې الله تعالی دې باندې منیټرون راواستول، فرشتې یې راغلې او دا یې په واینه باندې یوه سیټ ته وایستل. ویلې چې دې نه بعد انسان راتللی نو. حقیقت کې دا ټول کائنات الله تعالی خپل تعارف ته پورې جوړ کړی چې دا مو مخلوقات چې دي دا مو وپېژني چې زه د دې ټول کائنات رب یم او مو د یې سره تعارف وشي. نو یو اسلام نظر ده او یو چې دا ساینس ده. اسلام نقل باندې چلیږي او ساینس چې دا په تجرباتو باندې چلیږي. تو اوس یې دې بارې کې څه رایې ده؟